قدرمند د رسول الله مبارک علیه السلام تر د ابو طالب نبی علیه السلام سره په شیب ابي طالب هغه سختۍ برداشت کړي دي چې داسې سختۍ ډېر کم تر برداشت کړي دي وراره سره. کافر و، دین یې ګوښی، مذهب یې ګوښی، طریقه یې ګوښی، لیکن وراره دی د ورارتوب په خاطر باندې د رسول الله مبارک سره خپل تر څومره قرباني کړ. نبی علیه السلام د ذوالقعدې په سختۍ شي ورنږدې کېږي. د مکې مشرکین نوستي نو ورته وایي چې لږ کې ولا درنږدې شي محمد راغی چې محمد ته د ابو طالب سره د خبرې مکانه شمیله کیدای شي ایمان د آخر وخت شروع شي. قدرمند دا تره یې بې ایمانه لوټ شو. الله هدایت نه ورته وکړو، الله هدایت ابو طالب ته نه وکړو. رسول الله مبارک انتهایی پریشان دی. نبی علیه السلام ها خطره دی چې شي بیا ابي طالب شي 3 کوله ورسره تېر کړي دي. حال وجه تند یې برداشت کړي دي چې کامې خلکو برداشت کړي دي. نبی علیه السلام سره په شي ابي طالب شي مطلب پنډه ده بلګار شي ورسره پنډه ده هېڅ مکا قریش ورسره خبره باندې تجارت باندې سامان نه ورکوي، هېڅ شی نه ورکوي. نبی علیه السلام انتهایی پریشان دی چې هاي تر څه قرباني در سره کړې وي، څه ننګ او غیرت دې په موږ نه کړی و، څه ننګ او غیرت دې په موږ نه کړی و. نن بې ایمانه دنیا نه لوړ دی، جهنم ته دروي. په دې واسطه الله پاک قرآن نازل کړ انک لا تهدي من احببت. ای پیغمبره ته هدایت چاته نشي کولی چې څوک ته خوا شو، یعنې هدایت الله په لوس دی. دا نه چې کنه مونږ په چا باندې محنت وکړو ایمان یې ویله لرو، ایمان وروړل نه وروړل دا د الله جل شانه د موږ کور دی. نو قدرمند دی الله جل شانه میشه دوستا بار بار دا سور په کور دی چې یا الله ایمیش ایمانی نه ته خیر که، یا الله ایمیش نه رسول الله مبارک علیه السلام امت ته خیر ورسوه، میش د هدایت منورو او د هدایت للټیمینه یا الله وګرځوه چې امت ته میش خیر ورسوي. دغه امت پر رسول الله مبارک ډېرې شپې سبو کړي دي په تهجد باندې. نبی علیه السلام د امت باره پوره ډېر پریشان شوی دی. الله د درد هغه میش نه نصیب کو چې د رسول الله مبارک علیه السلام د خپل امت سره و. وما علینا الا البلاغ.